داسې خلک ملي دي داسې خلک یو کس و چې هغه به مولیانو پسې او مدرسو پسې کنځل کول خدای داسې راونیوه چې په جیبه کې چینجي شوي دي چینجي داسې مې بل ولیده چې مولیانو پسې به یې کنځل کول اوس کور ناست دی د کور نه بار نه راوځي خدای دومره رسوا که دونه یې بېعزته که چې توبه مې دی الله ته اوس چا سره سترګې نشي لګولی د خدای مقابله کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو ځل کور ته روان و یو سړی ورپسې ورغی ګستاخان پشتان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته وایي یو خبره درته کوم وایي وایه امام صاحب څومره لوی سړی د کراماتو خاوند د کشف خاوند د کشف او د کراماتو او د تقوا یو نمونه و صاحب وی صاحب یو خبره درته کوم وی څه وی ستا پلار مړ دی وی یو پلار مې مړ دی وی مور دې کونډه ده وی یو وی ما ته به یې را په نکاح نه کړې هلکه دا څومره ګستاخه ده تا ته به څوک وایي چې مور دې راته په نکاح کړه ما ته به څوک ده ووایي ډېر بهادر به بس زورور به زه به ورته څه نشم ویلی بلکل ټیک ده هر قسم بهادر او زورور او ظالمان خلک شته ګنې چې وس مې ورسېږي او ما ته وایي چې مور را په نکاح کړه نو زه به وایم چې دا خښته اوچته کړم په دا مازدیګر دې ووایم زما مور به ټوکې کړي ترې دا ښځه طلاقه کړه چې عدت تېر کړي نو ما ته یې را په نکاح کړه لیکن امام صاحب کې ډېر لوی صبر و ډېر زیات صبر او ورته څه وایي ګوره غوسه نه شو چې زما مور سره ستا څه کار دی ظالمه ګستاخه وایي دا خو زما د مور خبره تپوس به تې وکړو وی لږ چې تپوس ته وکړه دونه ګستاخ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې څنګه په درشل قدم دننه که دا سړی را پرېوته او ساعت یې وته مړ شو من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب چا چې زما دوست سره دشمني وکړه ما د طرف نه اعلان جنگ دی الله وایي د الله دوست سره دشمني کې اعلان جنگ نو چې د خدای مونږ سره دشمني کې د خدای ذات سره ټوکې کې څه وایي نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته چا ووې وایي سړی خدای مړ کړه وی ما نه دی وجلی دا نکته وره د مارونو ما نه دی وجلی خو د ما له سپېړه راکړه نو الله په ما خفه شو نو زه بچ شوم نو الله ده له سپېړه ورکړه نو مردار شو